اسلام آباد یونیورسټۍ کې یو 2 پروفیسرانو، یو پروفیسر تبلیغي و، هغه بل پروفیسر عام سړی و. د تبلیغي پروفیسر دا کار وکړو چې هغه ته وی زو مرکز ته هغه مړه د تبلیغام سره نو څه چینی چې غزر شپږ نمبر دي، شپږ نمبر نو ټولې تقاضي دي، تبلیغ مزي د بار نه ګوري د نلاړ چې بیا د پته ولګي بار نه مزي دي، تبلیغ نلاړ چې د پته ولګي د مور پیدا ته یاد شي. نن په کائنات کې چې تبلیغیان څه کوي، نن تبلیغ د تمام دینی جماعتونو مور ده. ناغه چې هغه پروفیسر صاحب بوته، پروفیسر صاحب داسې ناست ستاین چې ډډه لګول د بار نه څوک ملا راغلی و، هغه شپږ نمبر یې په ظاهر بیانول دی بور شوی دی دننه چې بار ته راول مړه تا ته خو ما ښه وي چې مړه نه ځو. او دا زړې کیسې دي، د بار مولا راشي هغه هم دا زړه کیسه کوي، نه پاکستان مولای هغه هم دا کیسه کوي، سیروزه کې هم دا کیسه ده، دوی سره څه نور ویژن نشته. تبلیغي مولا چې هغه پروفیسر صاحب چې سمجدار داسې یو څو قدمه واغستل، ورته پروفیسر صاحب یو کار نه کوو، راجا بازار ته ځو، مړه لکه ډېر ډسټرب شوی ما، بدله مې لږ ریسټ به وکړم، بس سمې مې نه راځي. هغه مړه راځه سودا به وکړو او تا له به هم بل پلار وګورو، هماله به هم بل پلار وګورو. هغه ورته ته څه ګډوډې خبرې کوې؟ وی نه که نه چې ته نه وي پیدا نوم دادا و، چې ته پیدا شو نوم دادا دی، نو ته چې بالغ شو نوم دادا دی، نو تا له واده وکړو نو اوس هم دادا دی، او ته د بچو پلار شو بیا هغه دادا دی، د دې دادا نه چې ته ځان خلاصول غواړي. هغه ورته وی پروفیسر صاحب د تبلیغیانو خولې بدلیږي، خبرې زړې دي خو خوله صرف بدلیږي. دا علما دا مشایخ چې کوم تقریر ته تاسو کینئ په دې نیت کینئ چې دا زما د پاره د ژوند نوې تقریر ای کې به تا ته ډېر خیر ملو شي، ډېر خیر به درته ملو شي. زما عزیزانو په دې امت باندې الله جل جلاله بے شان مین دی، او وای الحمدلله زمونږ د بهانې دپاره الله بانه ګوري چې په څه خبره مونږ وبخي هغې له بانه کتل، بس زمونږ دا دین سر تاپا خیر او خیر پخپه کې د ازغې لاړ دام خیر دی، غره به د پیزار د وشله دو دی کې خیر دی، خیر او خیر او خیر او خیر دی. خو الله دې مونږ سمجدار کی چې د خپل ځان د پاره خیر وټاکو. زمون په علاقه کې یو سړی و مونځ به نه کوو، هسې ماتو غونده کې و، چا ورته وی چې کو الله د قیامت په ورځ تپوس کې چې تا ما له څه کړي دي، وی زه به ورته وایم چې ما ځان له څه کړي دي چې تا له مې کړي دي، ما خو ځان له څه شی دی. الله دې مونږ سمجدار کی چې ځان له څه وکړو.